الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو بار اوریدونکو، دا میاشتې د الله رب العالمین په دربار کې 12 میاشتې الله رب العالمین مقرر کړلې. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. د میاشتو د شمیر د الله رب العالمین په نسبت دی
12 میاشتې دي او دا هغه وخت الله رب العالمین دا پیدا کړلی چې کله الله رب العالمین اسمانونه او ځمکه پیدا کړلی. خدا الله تبارک و تعالی قانون دا دی چې بعضی اشیاء لرا په بعضو باندې غورواله ورکړي، حالانکه دا ټول شیزونه الله رب العالمین پیدا کړی دي. کستاسو خیالي دا ټول سالرون کی شیزونه الله رب العالمین پیدا کړی دي، خو په دې کې الله انسانانو لا پنورو حیواناتو باندې غورواله ورکړي دي. وزداد الله خو خدا چې الله رب العالمین بعضو لا په بعضو باندې غورواله ورکړي، بیا په انسانانو کې الله رب العالمین هم تقسیم کړي دي. ټول انسانان یو شان نه دي جوړ کړي، بلکې په دې انسانانو کې الله رب العالمین پیغمبرانو لا فضیلت او غورواله ورکړي دي. بیا دغه پیغمبران چې په ټولو انسانانو کې غوړه دي، هغه الله رب العالمین یو شان نه دي جوړ کړي. درېمې سپارې په ابتدا کې الله رب العالمین فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. دا پیغمبران دي او په دې پیغمبرانو کې بعضو لرام په بعضو باندې غورواله او فضیلت ورکړي دي، چې تمام پیغمبرانو کې الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکم فضیلت او کم غورواله ورکړل دی، بل پیغمبر لنه دی ورکړي. په ټولو پیغمبرانو غوړه ګرځول دي، امام الانبیاء دی، د ټولو پیغمبرانو امام دی. شب معراج کې ټول پیغمبران موجود دي. آدم علیہ السلام مشر دی، نوح علیہ السلام مشر دی، ابراہیم علیہ السلام مشر دی، موسی علیہ السلام، نورم ډیر پیغمبران، د عیسی علیہ السلام پر د ټول پیغمبران الله رب العالمین په تور معجزه حاضر کړیو بیت المقدس کې. نبی علیہ السلام وای زما دا سوچو چې یو بل پیغمبر په منځ ته مخ کیږي، ټول په انتظار باندې زماړو دا سوچ کې مراتلا چې زبر دی امامتی کوما. ماوی ابراہیم علیہ السلام په مخ کیږي، موسی علیہ السلام، آدم علیہ السلام، جبريل علیہ السلام راغی او زید الله سنونی وزم او مخ کې کلب امامتی ته امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم. دا فضیلت او غورواله نبی علیہ السلام الله په ټول پیغمبرانو ورکړی دی. بیا عزتمندو که صحابه لراشو ټول د الله د پیغمبر ملګریو او په نبی علیہ السلام باندې خپل مال خپل جان هر څه قربانولو ته تیار وو. خو الله تبارک وتعالى هغه یو شان پیدا کړی، بلکې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له په ټول صحابه باندې غورواله ورکړ چې دا په ټول کې غوړه دي، ترتیب دی پکې. عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې سوچو کې د سلوختم نمبر دی چې د ایمان راوړی دی، خو بیا په صحابه کې درجه په دویم نمبر باندې ده. دومره الله رب العالمین غوړه کړ د الله خو خوا. دغه شان د زمکو ته انسان سوچو کې دا ټول زمکه الله رب العالمین پیدا کړلې، خو په دې زمکو کې الله رب العالمین د جمعاتونو د زمکه لا غورواله او فضیلت ورکړي دي.
د دې نور زمکو نه دا غوړه ګرځول ده په نور زمکو باندې که پیزار سره ګرځي څه خبره نه ده کای کې ځان له دنیاوی خبره کې څه خبره نه ده د جمعه څخه الله دومره عزتمند کړه چې په دې کې با دنیاوی خبره نه کې په دې کې با په سکون سره ناسي دې کې با شور سرغب نه کې تر دې چې ملائک ټول د الله د مخلوق دی چې د الله نه فرمانی نه کوي خوراک کا وغیرہ نه چاته سړي دې میلاو د حکم عبادت هغه ته الله والا کړي دي اقتا کوي خو الله رب العالمین پکې ټولو کې جبرئیل علیه السلام له فضیلت او غرواله ورکړ دا سه هر یو چیز کې انسان سوچ وکي نو په هر یو چیز کې دا جوړیږي چې باز الله په باز باندې غرواله ورکړي په ورځو کې جمیله او میاشتو کې وګور پښپو کې ليله القدر لا او په میاشتو کې الله رب العالمین رمضان المبارک لا یو فضیلت او یو غرواله ورکړي دي چې دا فضیلت او دا غرواله په نور یول سمیاشتو کې نشته دا نشته دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دا دعاګانې کولې دا میاشتې وکړه شروع شوې اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا الى رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دا دعا ویلا الله پر رجب کې او په شعبان کې زموږ د پاره برکت کې دا او رمضان ته موږ ورسوا وزدامو دې منګه کوي په دې وخت کې هم کو یو انسان په دې وخت کې خشوع خضوع سره عاجزۍ سره بهترین طریقې سره وږي خو بیا هم انسان ته دا یو پرز په یو پر زبان ملاوي لکه یو پرز یاد کړه دقه شانون دا تا چې دلته په بهترین طریقې سره وکړه دا په رمضان کې وکړه نو الله تعالی د اویاو منځونو ثواب د الله رب العالمین درکړي وس دا الله خو خلا الله دې رمضان له فضیلت ورکړي دی دا غرواله ورکړي دی په نور وختونو کې تنوافل کوا سنتونه کوا دا یو شان فضیلت دی نوافل او سنتونه دا خپل فضایل شته بهترین خو هغه شان نه دی چې کوم پر رمضان کې دی رمضان کې دی وکړه د پرایز عمر ثواب تعالی الله رب العالمین باغی باندې درکړي نو د رمضان المبارک میاش آرا روانه ده مسلمانان بس کوي عزتمند ردی لپاره تیارې وکي مسلمانان د دې لپاره تیارې وکي هر قسمه چې رمضان المبارک ته مسلمانان تیار شي د دې وجه انسان په دا سوچ نه کوي کله نه کله شیطان ګورې منګا شیطان ډیر ظالم دی او قسم کړل چې دا بندگان الله ستاسو بندگان ز عبادت ته نه پرېږدم د دې وجه شیطان مختلفو طریقو سره خلقو ته وسوسې اچي نو بازو تداوس وسوا چې مړه ولیدانور سمیاشت نه وي او وس په رمضان کې بز سو کما نه عزتمند دار شیطان وسوسه ده د رمضان د تربیت لپاره الله رب العالمین موږ او تاسو لپاره لګل ده چې پدې کې به یو تربیت دي پدې کې بزان د عبادت سره عادت کې پدې کې به الله رب العالمین عبادت شروع کی الله رب العالمین به مضبوط کی دغه وجنا ټولنا بهترین عمل چې په رمضان المبارک کې غوړل شي عاده دي چې منګه د ټول نه زیات قران کریم هغه وایو قران کریم کې پویا حاصل کو د قران کریم تلاوت د قران کریم ترجمه په تراویح کې د قران کریم ختمونه په صحیح طریقې سره او صحیح طریقه زکویم کپ ځان خلاصول شنو بیا ته غلند تراویح بهتر دي هغه ته بهتر دي دا هغه عمل
الله رب العالمین د انسان د ستړیوالي ته نه ګوري، الله د عمل ته ګوري چې څنګه وکړه. لیبلوکم ایکم احسن عملا، الله وايي تاسو باندې امتحان کوم چې تاسو کې خیسته عمل څوک کوي، زیات نه. چرتم قران کریم د اول نه اخره پورې وګوره، چرتم الله د چا د صفت نه کړي چې د ډیر عمل وکړه او د ډیر زیات منځونه وکړه، د ډیر زیات ختمونه وکړه، د ډیر زیات تبلیغونه وکړه، د ډیر زیات علم کړي دي، د ډیر زیات jihad کړي دي. نه، الله یې چا څه کړي دي، خو بهتر پکې چا کړي دي، لګي کړي دي، خو بهتر دی، ښه دی. دا د الله رب العالمین په دربار کې قابل قبول دی. او کتا سل رکعات کړلی خو هغه د رکوع د سجدې پته نه لګي، دا تلاوت چې پکې کم کې پاره کې صرف چې کم نه هغه غفورا شکورا او بس مخکې د زی او نور هیڅ پته نه لګي. او یا صرف د دې لپاره چې را تراویح کې ولاړ له رکوع په انتظار باندې لري چې څنګه بکته کی ور سره شامل کېږم به بیا نو دا عبادت د الله په دربار کې قابل قبول نه دی. الله رب العالمین د عمل خیستوالي ته ګوري. نو دی وجنه ټول نه بهترین عمل دار چې د قران کریم سره منګه په دې میاشت کې ټول نه زیات تعلق جوړ کړو، ځکه قران کریم د دې تعلق د رمضان سره ډیر زیات دی. علماء کرام ذکر کوي وای دا څلور شیزونه دي. ګوره یو رمضان، الاول شعبان، دا کوم میاشت اوس شروع د شعبان، بیا رمضان او بیا قرآن او مسلمان. دا څلور اشیاء دي د دې خپل منځ کې تعلق دی چې د شعبان میاشت وي، د رمضان میاشت وي، مسلمان وي، قرآن وي. بس دا الله رب العالمین کتاب له پدې کې وخت ورکولي. الله رب العالمین فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، منګولي ولګوي پر سید الله تعالی باندې په غونډه، ولا تفرقوا او تسنسکیږئ ما، تفریقی ما جوړوي. دا الله په دې رسۍ باندې منګولي ولګوي. دا الله کتاب ته رسۍ د الله ویل شو. ځکه حدیث کې مرضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قران کریم د الله رب العالمین رسۍ ده، هو حبل الله المتین، د الله تعالی رسۍ ده مضبوطه، او الممدود من السماء الى الارض، دغه رسۍ الله د اسمان نظم کی تارا جوړنده کړی دا. طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، د دې یو طرف د الله په لاس کې دی، نو بل طرف انسانانو طرف ته کړی دی. دا رسۍ الله راکته کړی دا، د دې یو طرف د الله په قبضه کې دی، د الله په لاس کې دی، کما یلیق بشانی، د الله د شان سره چې څنګه، او بل طرف یې راځون کړی دی. نو چا چې داونی ودلا دغه انسان په الله رب العالمین ته ورسېږي. دا صراط مستقیم دی، دا نه غلاره د الله رب العالمین ته رسیدو. نو الله وايي د قران کریم د الله پر سي باندې منګولې ولګوي په غونډه. اے مؤمنانو، اے مؤمنانو، د الله رسي په مضبوطیا سره ونسي. ولا تفرقوا، تسنسکیږئ ما، ان قران نه بل طرف ته مزي. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، دا الله نعمت را یاد کئ چې تاسو دشمنان وای، د یو بل دشمنان وای، خو فألف بين قلوبكم، مینا محبت واچو الله تعالی ستاسو د زړونو ترمنځ. په قران کریم سره محبت پیدا کیږي، زړونو ته اطمینان راځي، محبت پیدا کیږي د مسلمانانو مابین کې. د ټولو نه بهترینا ذریعہ د مسلمانانو د اتحاد او د اتفاق لپاره قران کریم دی. دینه بغیر اتفاق نشي راتلی. د مسلمانانو د اتفاق لپاره دی
د دې وجنا امام مالک رحمه الله فرمایي وایدا د دې دور د خلکو اصلاح په هغه څه باندې کیږي چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې په څه باندې شوی و. ګوره د قیامت پورې اصلاح په څه باندې کیږي؟ په هغه څه کیږي چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې په څه شوی و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې اصلاح شوی و په قران باندې شوی و. قران کریم باندې خلق رنگ شو نو هغه ته پیدا میلاو شو. د دې د وجنا قران کریم دا منګ او تاسو عزت مند ردی حق ادا نه کړ. دا د الله د طرفه یو خط راغلی و. دا خط د دې لا توجه کول پکار دی او ټول عمر خصوصا بیا په رمضان المبارک کې او یوازې غری په تلاوت باندې هم نخلاصي وو. چرته ویزه تلاوت به کومه او دا ترجمه به څوک کوي بزان لزا یا با څوک په تناسي چې څوک هغه ماشومانی چرته هغه تکینی او زه خو چون کې غټ سړی او ما ته ډېر څه یاد دي او یاره دا کشران به تکینی یا یو سړی و یاره زنه شم کې ناستلې بس قران کنه شم کې ناست او کچرته دنیاوی کاری کنه هغه ته بګینټو ناسي. الله دې معاف کی هغه کار ته پګینټو ناسي سړی کېږي مړو نه او قران کریم تاسو ته مانی دا سړیواله دی. الله رب العالمین له وسه جواب ورکولي. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان هذا القرآن مأدوبۃ الله، دا قران کریم دا الله تعالی دسترخوان دی. دا د الله دسترخوان دی زمکه در علی غلې دی. فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم، دا الله د دې دسترخوان نه ځان لڅ حاصل کړئ، ځان لڅ یاد کړئ، ځان له خوراک وکړئ. کدا سوچو کې دی حدیث تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر ډېر جوهری جوامع الکلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته میلاو چې په معمولی وړه خبره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر علم پکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راجمه کړي او ډېر خبرې پکې راجمه کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای دا د الله دسترخوان دی. څنګه چې ګورا زمونږ دی جسم ته دی بدن ته ضرورت دی د خوراک او دی بدن ته ضرورت دی د خوږو ضرورت ورته هم دی، د ترخو ضرورت هم دی، د تروو ضرورت ورته هم دی، د پروټو ضرورت شته، د غوښې شته، د سبزی شته، د سلاد شته، ډېر اشیاء دي داغي د بدن ته ضرورت شته او پای کې کار کوي د انسان بدن باغی سره برابرۍ خوراک کوي او چې خوراک نشي کولای جو هغه بیا خرابي. دی جسم ته جسم خوراک پکار دی، تک قشان زمون روح تم خوراک پکار دی. او ګور بیا دا خوراک د هر چا د هغه موافق الله رب العالمین خوراک پیدا کړل. یوازې دا جسم نه، یوازې دا روح نه، چې څه الله پیدا کړل دي کنه هغه الله رب العالمین خوراک ورکوي او په خوراک سره د هغه ژوند دی، په خوراک هغه خوراک کوي. کدا ونی دي نو دا ونی هم خوراک کوي، د زمکه نه خوراک کوي، دا ونی د نور نه خوراک کوي، د اوبو نه خوراک کوي، وبس کی خوراک د زمکه نه کوي، د نور نه خوراک حاصلې. کدا څومره حیوانات دي خو بیا د هر شي خوراک داغه موافق الله رب العالمین پیدا کړی دی. کنه ته مثال په تور باندې انسان د بارا خیسته کړایو لري شي ټکی بخی شي دغه ټکی اوس چې تخوري نو تعالی مزه در کوي او ته خوشاليږي او دغه ټکی غواته کې دا خوري خو په دې کو سګي هغه ټکی نه خوري اغیلا باړه وکا هغه باړه چې ورته کې دي هغه په بهترینی طریقې سره هغه داغي ټکی دا باړه او هغه باړه تسبیح کې دا اوس په خوري پښوی خوري نه
دا هر چا د پر الله رب العالمین دا غي موافق رزق تیار کړی دی او الله تبارک وتعالى غي رزق ورکي او الله رب العالمین دا غي موافق الله تبارک وتعالى په دومره خيسته انداز سره او په خيسته ترتیب سره الله رزق غي ورکي نو څنګه چې زمون دي جسم د پاره د خوراک ضرورت دی د خوګو د ترخو د ترو د دې ضرورت دی د اوبو ضرورت دی د قشان زمون روح لم الله رب العالمین خوراک تیار کړی دی او هغه خوراک په ورکه کنه د روح به کمزورې شي هغه خوراک څه دی زموږ د قرآن دی قرآن ته حدیث باندې مطلب دا دی چې دا الله رب العالمین دسترخوان دی او څنګه چې ګور استاد بدن ته څنګه استاد بدن ته څنګه چې استاد بدن ته دغه خوګو د ترخو د دې ضرورت دی دغه شان استاد روح تم ضرورت دی د خوګو د ترخو نو قران کریم کې ځینې خوږی خبرې د جنت خبرې چې خوږی څومره شوق ستا پیدا کې جنت طرف ته ځینې پکې ترخی خبرې چې سم شي ترخی خبرې پکې لکه انسان هغه سودګر دی نو هغه خبره واوري د قران کریم جو بس هغه بے سور شیرہ جدا خوص قسمات ہوئی ځکه قرآن کریم دا اللہ دسی کتاب دے چې دا اقا مرض خی چې کم مرض پا چا کې موجودی نو هر سړی دا سوچ کئی چې یاره دا قسمات ما زمان خبر شوی دی دا قسمات ہوئی من درس یو انسان کئی تو دا قرآن کریم تو آیا هر مسلمان ځان کا سوچ کئی لگا دا قسم بس دا خو بیخی دا مرض پما کرے دا پما کرے ځکه قران کریم ته الله رب العالمین دسترخوان دی نو الله رب العالمین الله دی روح لپاره باندې خوراک ورکړي نو عزت مندو وسوچ وکي کنه اوس د خپل ځان کمی معلومه پدې خو پوه شوي کنه چې هر څه شیلا الله رب العالمین داغه موافق رزق ورکړي جسم له جدا غواګان له جدا دغه شان د کې نور حیوانات له جدا پیریان له جدا او دغه شان سپو بشوګان له دل جدا ترتیب سره او داغي موافق الله خوراک ورکړي روح له الله رب العالمین خوراک کوم ورکړي د قران خوراک دا دینی مجالس لکه جمعې تقریر شو دغه شان د کې نور تقریرونه شو دا بیانات شو دا مجالس شو در دې روح د لپاره خوراک دی اوس په ایمان وای د جسم د لپاره کومنګا لکه درې ټیمه خو من خامخه دسترخوان ته کینې د جسم د لپاره درې ټیمه اولا پکې زیات د دریو نه غلګ د درې پر ځین شوی سار غرما او ماخام دین علاوه چا کرم المشي جو هغه بل زل ورته کینې بیا بل زل نو اته نه اول سلب کې مکینې کینې داسې د دې لپاره خو دومره کینو او د روح د دسترخوان ته چرته کیناستو مونږه د الله رب العالمین دسترخوان ته الله رب دسترخوان غړولې دی هغه ته کیناستو هغه لمنه توجه نه ورکو هغه د لپاره منګه وخت را سره نشته چې د روح لمسه زور کما دې تم سم الهو شي د الله رب العالمین نو د الله پیغمبر سوې ان هذا القران مأدبه الله دا قران کریم د الله رب العالمین دسترخوان دی د دین رمضان لڅ حاصل کا د خپل جسم لچ سم خوراک ورکې دغه شان د خپل روح لم خوراک ورکا او عزت مندو دا ګره دا لګ لګا دا لګ لګ عبادتونه چي دي دا د لپاره لګ لګ خوراکونه دي دا ګره موږ مول کړي نه د خپل روح بدن مړو جسم مړو هغه رزق ملاويږي هغه په ځان کړه من کړي دي او د روح لګره من خوراک نور د رنزور شو او خراب بشي یوزل داسې وخت بیا راځي انسان بی ایمان لړ شي ځکه روح خراب شوی دی هغه مریض شوی دی د روح بیماری ورته لګیدل بیماری په دې باندې لګي او منګه که سوچو کو د روح د پاره د الله رب العالمین دغه دسترخوان ته ترجمه ورځي اې کې ګور څومره نا وخت خلک راځي داس یو لکه رسم چی په قلار باندې تبه بس نور سن شمیل خوبا بار صورت باندې دا چې کم دنو دومره منګه پدې کې کمزوري او الله تبارک وتعالى طرف تاړو توجه نه کو چې الله رب العالمین زمونږ د روح د پاره کم خوراک تیار کړل هغه ته موږ سوچو کچرتا جنازه پای کې کچرتا بیان او هغه علما ستړي شو پدې باندې
او عالم انسان هغه دا سوچ کوي چې راز بدیزه کې خبره وکړه دا بیان دي نه دا چې راز خپل شوق دی مطلب دا چې دا دین خلکو ته ورسون پای کې دعا خونه سیال ځان له خبرې کوي دعا خونه سي هغه خپل دنیوي خبرې کوي د روح د دې دسترخوان ته خوړو سره څوک توجه نه کوي نو دا به څومره کته یو میلمه د دسترخوان خور کې هغه ستاره خوراک او زخرم نه ته به خبکیو کنه چې تا ته وای دسترخوان مې ته خور کړې د خوراک او ته نه ستاره خوراک باندې ډوتن ترم نه لګم نه خورم څومره وخپشي الله رب العالمین دا دسترخوان مونږ ته غوړولې دي چې دا د الله رب العالمین کتاب دی راشه کینې خپل دی روح له غذا ورکې د روح خوراک دی راستاسو او هغه نه مونږ مخاړو څومره په دی باندې الله تبارک وتعالى خپکیږي ک الله راضي کول غواړو عزتمندو د الله رب العالمین کتاب لمن طول وقت ورکو ماشاءالله د الله رب العالمین د کتاب یو سیزن دی دا چې پای کې د الله کتاب ویل کیږي لوی درس دی په علاقه باندې زمونږه د سولدم دا شانت کې نور زینو کې او دا شانت کې دلتم دا خلکو د پاره چې بیخي چرته نشي تل راغې د پاره موږ دلته شروع کړی دی مازیګر نه ماخام پورې لږ ټیم دی نو عزتمند دې منګه کوشش وکړو دا زمونږ د روح د پاره غذا ده زمونږ د روح د پاره خوراک دی ان شاء الله تعالی دې اهتمام وکړو دا رمضان موږ په قران کریم کې تیر کو ان شاء الله تعالی پیدا وي الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې عمل توفیق را